بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوة. ولذي مخکې د یمین بیان وغي کې ما يتأكد به الخبر، خبر به کې متأكد کېدل او مضبوطېدل به، او وس ما يتأكد به الدعوة، هغه شی بیانې چې هغه سره دعوه هغه متأكد کی لازم کیږي. دعوه لغت کې ویل کېږي اضافه الشيء الى نفسه حال المسالمه او المنازعه، جګړې یا د صلح په حالت کې دی یو شی نسبت ځان ته کول. دا لغوي معنی ده، او په اصطلاح کې اضافه الشيء الى نفسه حالت المنازعه لا غیره، اصطلاحي معنی کې لکمواله راغله د یو شی نسبت ځان ته کول د جګړې په حالت کې چې د ازما ده. جګړې معنی دا نه ده چې یو بل لګریوان نیولې ده، یو بل سره جګړه یعنی یو ازما ده بل ازما ده. چاول دا تعریف کړی دی قول يقصد به الانسان ایجاب حق على غیره، دا قول ته ویل کېږي دعوه چې انسان په دې کې چې په دې دعوې سره یو انسان قصد کوي ایجاب حق على غیره چې خپل حق بغیر باندې ثابت کی. اصطلاحي تعریف قول لا حجة لمدعيه على دعواه، دعوا قول ته ویل کېږي چې دعوه کوون کی سره حجت نه، او کله چې ور سره حجت وي دعوا نه پاتې کیږي، بیا خو حق وي هغه ته به محق ویل کېږي، مدعي ته نه وي. لہذا مسلمه کذاب ته مدعی ویلې شي، مدعی نبوت لکه غسر دلایل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مدعی نبوت نشي ویلې، ځکه سره خو دلایل براهین نبوت باندې. بهرحال اوس کتاب الدعوه کې شپل فی الباب 20 باسن شل باسه دی پکې. اول نمبر د تعریف بیان کو، د مدعی څه تعریف دی، مدعا علیه څه تعریف دی، دا غینه مخکې د دعوی اقسام بیانو چې دعوه په څو قسمه باندې ده. نو معین الحکام علامه طرابلسی رحمه الله ولو صورت ذکر کړی دي، انتهی اهم د آیات کوي. اول نمبر د دعوی وا اقسام دی، پاره کې اول نمبر منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسبب ما ادعاه شيئا، چې هغه دعوه چې حاکم به سره اوري نه او مدعی معنی بس لازمی گمنا چې تا گواهان را ولا ځکه قاضي اوري نه نو دا کومه دعوه ده، نو دا دعوه چې د دعوی فاسده ده، دا به ان شاء الله موږ راشي. دویم نمبر ما لا يسمعه الحاكم ويؤدب المدعي بسبب ما ادعاه، دا اول نمبر به ووري ما لا يسمعه الحاكم هغه دعوه چې حاکم به نه اوري، خو کوم مدعي دی په هغه باندې به د دعوی پوجت څه لازمي کی نه، من گواهان یاد کړه دا وای په مدعي بچنه لازميږي. مطلب دا دی چې مدعي ته بدانه وي تاول دعوا کړی دا تعزیرن دی وو یا د جیل کې چو یا بي عزت کو، دا څه پنه لازميږي، دا دعوی فاسده ده که گواهان نه، دا خبره وکړو. دویم نمبر هغه دعوه چې قاضي به اوري نه، البته مدعي ته به د دعوی په وجه ادب هم ورکول کیږي، تاول دې دعوا کوله غلطه دعوا. دا کمره الدعاوی على اهل الدين والصلاح مما لا يتعلق بهم، اهل دین نیکو خلقو باندې دا سه دعوا کول چې دا غور سره هیڅ تعلق نه یې، سبا څوک نیک پاتې نه دي. نو موږ نیک خلقو دا سه کارونه وکړي چې دا غور سره تعلق نه، دا حقیقت دی. برحال دو شو. دریم نمبر ما يسمع الحاكم الدعوى به ويمكن المدعي من اقامه البينه على صحه ما ادعاه، دا هغه دعوه ده چې حاکم به اوري، مدعي دعوه پیش کوي حاکم به اوري، او مدعي ته به ممکن وي چې گواهان قائم کی بخپل د خپل دعوی په صحت باندې گواهان قائم کی. انو دریم نمبر وکړه دا کوم یو د وس
الدعوه على الصغير والسفيه څوک په صغیر باندې دعوه کوي یا په بیوقوفه په دیو باندې دعوه کوي نو قاضي به اوریم همدغه شان مدعی به گواهان پیش کوي په صحت دعوه باندې البته ولا يلزم الحاكم المدعي عليه بالجواب یو خبره کې پاتې و به اوري درېما ما يسمع الحاكم الدعوه حاکم به دعوه اوري او مدعی چې د په صحت دعوه به گواهانم پیش کوي البته مدعا علیه باندې به جواب نه لازم دا مې پکې نه ویلي مدعا علیه باندې به جواب مدعا علیه باندې څنګه جواب لازمي کې رسته وایو ښه چې اقرار وکړي او دا داوی صحیح ده او یا انکار باندې قسم وکړه چې هغه سره گواهان نه موجود دا څه ده کنه نو دا کومه دعوه ده دا چې کله په صغیر باندې وشي یا دغه شان په صفی باندې وشي من کتاب الحجر کې ویلو دیو باندې څه شی لازم اول نه شي دا څه وکړه مخکې راځي څلورم نمبر ما يسمع الحاكم ولا يلزم المدعي عليه الجواب ولا يلزم عنها الا بشروط هغه دعوه چې حاکم به اوري او ولا يلزم المدعى عليه الجواب په مدعا علیه باندې جواب نه لازمي کېږي هغه دعوی نه الا بشروط مگر څه شروط دي چې موجود شي الا به مدعا علیه باندې جواب لازميږي دا څوم نمبر څلورم نمبر د دې حکم دا دعوه د سړي د دار یا د عقار على من هو حائز لذلك یو سړی د کور یا د پټي قابض دی او بل پیدا وکي یعنی د غیر منقولي اشیاء څو قابض وي او بل پیدا وکي نو پدې کې فلزم المدعى عليه بذلك الجواب الا بشروط ياتي ذكرها دی ول خپل شرایط ذکر کړي ان شاء الله موږ به دا خبره معین القضات کې وایو چې التا د غیر منقولي اشیاء او داوا وشي د کوم شرایط دي ولته خبره ډیره وضاحت سره ذکر ده د هر یو شی شرایط ذکر کړي بیره شرایطونه کوم استثناءات دی غي ذکر کړي نو خبره ډیره واضحه ده ان شاء الله وایو به څو شو څلور قسمه داوی شو پنځم قسم ومنها ما يسمع الحاكم چې حاکم به اوري دا دعوا ويمكن المدعي من اقامه البينه او مدعي ته به ممکن چې گواهان قائم کی بمدعاه کما داوی کړي البته ولا يحكم له بموجب ما شهد له به على الفور گواهان چې د په حق کې د صد گواهی ورکی على الفور به دغه فیصله نه کیږي دا څوم نمبر پنځم نمبر هدي مسله صورت بسی بیا اوري پنځم صورت داو پنځمه مسله قسمه چې مدعي قاضي به د مدعي داوا اوري او گواهان به پیش کول ورته ممکن وي البته دومره ده چې گواهان د کوم شي گواهی ورکی یعنی کوم داوا ثابت شي على الفور به قاضي دغه داوا نه دا خبره چې نافذي وینه په مدعا علیه باندې مثال سره ادعت في امراه ادعت ان زوجها طلقها ما ذكر في المحيط في امراه یو خزره په خاونه داوا وکړه چې د طلاق را کړي درې طلاق را کړی دي دا موږ تقریبا راته تیر شوم دا چې یو خزه په خاون داوا کې ما ته خاون درې طلاق را کړی او په دې باندې باقاعده گواهان پیش کی خو خاون انکار کوي ما ته نه دی ور کړی نو دلته لا يسمع البينة ولا يخرج من بيت الزوج من سويلو شروع کې پنځم ما يسمع الحاكم وکنه ها دغه خبره لکه شان بدل کړی دا دلته وی چې قاضي به قاضي به گواهی نه اوري گواهانو خبر به نه اوري اول به د گواهانو تفتیش کوي وي هغه مبارکه معلومات کوي او ولا يخرج من بيت الزوج چې ثابت شي چې د طلاق ورکړي او به کور نه وځي به وي کور نه فورا نو باسي البته یو ثقه خزه چې هغه دې خزي د خاون نه حفاظت کوي هغه به ورته مقرره کی مطلب دا درې طلاق ورکړي چې ته ګناه ونی شي بل مثال به وایو دا مخکې راځي پوه شو لیکنه به څو شو پنځه شپږم نمبر به ما يسمع الحاكم هغه داوا ده چې حاکم به اوري
او مدعی ته به ممکنه من اقامت البینه علی دعواه چې خپل دعوه باندې گواهان پیش کی او دریم ويلزم المدعى عليه بالجواب مدعی علیه باندې جواب هم لازمیږي نو قاضي به دعوه موري او مدعی ته گواهان پیش کول به ممکن وي پیش کوي به او مدعی علیه نه به جواب هم طلب کوي دا کومه دعوه ده دا دعوه ده یو سره په چا باندې دعوه وکي او دعوی صحیح چې ورته وي گواهان پیش کی اوس به مدعی علیه ته وي جواب ورکا جواب پر لازمیږي جواب ورکا معنا یا خو اقرار وکا او کني نو اول خداوه وکي مدعی په مدعی علیه باندې کې اقرار وکي خبره ختمه کې اقرار نه نه به گواهان راولي نو کوم شی باندې چې گواهی ورکړي هغه په مدعی علیه باندې لازم شي نو تاسو دا سی وایي کوم شی باندې چې دا گواهانو گواهی ورکړي دغه شی په مدعی علیه باندې لازم شي وهم نمبر به خري ومنها ما يسمع الحاكم حاكم أوري ولا يمكن المدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه البته مدعی تبا پس حد ما دعوی باندې ممکن نه شي گواهان پیش کی او د کوم شي دعوی کړي هغه تاوان من په دمانه راځي لکه دې ويغرم ما ادعى عليه مثال كمن ادعى عليه بوديعة فجحده اصلا فوقم عليه البينة یو سړي په بل باندې دعوا وکړه چې ما د سره امانت یې خېده هغه د دین انکار وکړ چې ما سره امانت نشته فلحال د به گواهان قائم کړ چې ما ته سره امانت یې خېده دا گواهان دي هغه به واپس دعوا وکړه چې خو ما واپس ته امانت ستا خو ما واپس کړی دی او به اراده وکړه لدی چا سره چې امانت وو چې اوس په دې گواهان پیش کی چې ماده ته امانت واپس کړی دی نو قاضي به د گواهان نه اوري څنګه د اول انکار کړو داسې به ویلی وای کنه چې او صحیح ما سره د امانت واپس کړی مې ته دی ورسېدلې په تاوان به د څه خبري تا هغه باندې گواهان ولې راوستل هغه کوم تاوان ماوان کړی دی هغه په ولې د تکلیف کې کړه لنډه بداسي وایو ورسېدلې په مرحله د داوی دا و اقسام شلوخه به کتاب کې کوم اول باس کړي د مدعی او د مدعی تعریفونه کړي مدعی چاته وي دیو کوم تعریف دی د مشهور تعریف دی خدایات کوي مدعی من لا یجبر علی الخصومه اذا ترکها مدعی هغه چاته وی لیکيږي چې چری خصومت پرېږدي داوا پرېږدي نو د معنی جبر نه کیږي چې زر کا داوا بخامخا کې دا د مدعی د معلومولو طریقه ده مدعی چاته و یجبر علی الخصومه چا باندې چې د خصومت په باب کې جبر کیږي زر کا وس اقرار وکړه قصه ختمه کا او راشه لانجه واچو او می معنا په دې پوه شولې دا مشهور تعریف دی خو علماء نقل کړی دی نور تعریفونه شوی بدایي کې وي وما بیان حد المدعي والمدعى عليه فقد اختلف عبارات المشايخ في تحديدهما د مشایخ عبارت د دې په حد او تعریف کې مختلف دي بعضی وی المدعي من اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها څنګه چې دا ویلو والمدعى عليه من اذا ترك الجواب يجبر عليه ورسېدلې بدا خوش وقال بعضهم المدعي من يلتمس قبل غيره لنفسه عينا او دينا او حقا مدعي هغه چاته ویل کېږي چې طلب کوي په بل باندې ځان د پاره دیو عین شي یا دیو دین یا دا نعین وی ندین وی بلکې عام یو حق وی مدعی چاته وی من يدفع ذلك عن نفسه څوک چې دغه عین دین حق د ځان نه دفع کوي دا دویم تعریف شو دریم وقال بعضهم اغي وينظر الى المتخاصمين ايهما كان منكرا فالاخر يكون مدعيا من به متخاصمینو ته نظر کو انکار څوک کوي څوک چې انکار کوي دغه مدعی دی او دا بل چې دی دا به مدعی وي څلورم وقال بعضهم من يخبر عما في يد غيره لنفسه دا مدعی دی مدعی هغه څوک دی چې خبر ورکوي عما في يد غيره لنفسه
د بل چا په لاس کې چې کوم شی دی هغې په باره کې وي دا زما دی دقه ته مدعي وایي او مدعا علیه من یخبر عما فی ید نفسه لنفسه چې خپل د ده سره کوم شی ورسه دی په هغې کې خبر ورکوي او د ځان دپاره ورکوي دا تعریفونه ډېر اهم دي ولې اهم دي اخره کې د خبره کومه ښه جي نو تقریبا 4 تعریفونه مرله وکړي انشاءالله من القضات کې راله بیا راځي دې سره یو دوه اصطلاحات دي دا هم یاد کړئ یاد یې کوي فینفصلان بذلک عن الشاهد والمقر مدعي چې دی دا کوم تعریفونه ورله مو وکړل په دې کې مدعي او مدعا علیه دواړه د مقر او د شاهد نه جدا شو څه مطلب شاهد هغه چاته وایي من یخبر عما فی ید غیره لغیره هغه چاته وایي چې هغه خبر ورکوي د بل په لاس کې یو شی دی چې دا شی او بل دپاره ورکوي د پلان کې دی دغې ته شاهد وایي ګواه او مقر من یخبر عما فی ید نفسه لغیره خپل لاس کې یو شی دی خپل شی دی خپله قبضه کې دی او بل دپاره خبر ورکوي چې دا د پلان کې دی اقرار چې موږ ویلی نو مولوي صاحب په باب د دعوه کې چونکې نن سبا هم انشاءالله تعالی موږ مولانو باندې وقت رالی خلک وایي ہمارا وقت آئے گا داسې وایي که نه ہمارا وقت آ پہنچا ہے نو اوس به موږ انشاءالله قاضیان جوړېږو نو قاضي دپاره مدعي او مدعا علیه پېژندل د انتهایي لازمي دي او شرعي فیصلې کول په دې اعتبار سره چې مدعي مدعا علیه دی وپېژندلو به انتهایي اساني خو ګرانه دا یي چې مدعي څوک دی مدعا علیه څوک دی علامه طرابلسي هم دي معین الحکام کې لیکلي قاضي شریح چې کله قاضي شو کله نه چې قاضي شو نو د ذهن کې دا و چې دا څه مشکله خبره خو نه ده چې دا مدعي دی مدعا علیه ده ما تاسو ته ویل چې یو بیر وپېژندل شو چې دا مدعي دی دغه مدعا علیه دی نه اسان احکام دي په یو باندې ګواهان دي په بل باندې قسم دی خو دا چې مدعي دی مدعا علیه ده دا ورته څه مشکل نه ښکاره کېدل باران دی که بهرحال رحمت د الله دی داسې طالبان حکومت دی ښه جي نو هغه چې اوله فیصله راله نو پکې ونښتو چې دې کې مدعي څوک دی او مدعا علیه څوک دی نو دا پېژندل ډېر اهم دی ښه راځئ ورله دا یو بحث وشو دویم شرایط صحت الدعوه د صحت دعوې دپاره شرایط بیانوي وایي ولا يقبل الدعوة حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره قاضي با على دعوة اوري چې د کوم شي دعوه کیږي دغه شی د جنس او د قدر په اعتبار سره معلوم وي ولې چې څوک چې دعوه کوي هغه ته مدعي وي د شروع کې ویلې وي خوا چا باندې شي دعوه کیږي هغه ته مدعا علیه ویلې کیږي د کوم شي دعوه کیږي هغه ته مدعا وي ها مدعا به باندې خلک رد کړي د مدعا ورته وي دغه به جنس به معلوم وي او قدر به معلوم وي مثلا زما په میسب باندې دراهم دي جنس معلوم شو قدر به معلوم وي 100 دي 200 دي رسې په دی باندې نو شرایط خو لدی کم ذکر کړي نو دا مخکې چې مې کوم تعریفونه وکړم د بدایي نه وکړه اوس نور شرایط مصححه د دعوې لپاره تقریبا واته شرایط دي نو تاسو واورئ د صحت دعوې لپاره منها عقل المدعي والمدعى عليه دا اول شرط دی مدعي او مدعى عليه بعقل وي دوم نمبر ومنها ان يكون المدعي مدعى معلوما دا وسم چې کوم ویلا مدعا به معلومه د قدر او د جنس په اعتبار سره لتعذر الشهاده والقضاء بالمجهول ځکه چې گواهی ورکول یا فیصله کول قاضي لا مجهول باندې دا متعذر ده او دریم نو منها ان يذكر المدعي في دعوى العقار انه في يد المدعى عليه مدعي با د غیر منقول اشیاء په دعوه کې دا ذکر کوي چې بلاس مدعا علیه کې ده دا ور سره خامخا ذکر کوي نمبر الذين ان شاء الله کتاب کې سلورم ومنها ان يذكر انه يطالبه به چې زه دنه مطالبه کومه ذکر د مدعي حق دی نو ترڅو چې مطالبه نه کړي هغه پوری قاضي په سلیم نشي کوله نو مطالبه دا پلان کې سره کوم شی ور سره دی زما دی بس دومره دا کافی نه ده
صحیح استاب ور سره امانتي اجاره کې بدی ور کړی یاري کې بدی ور کړی ادب ور سره وي مطالبه ته کوم غواړه مې ته وس طالب به سیدا و جوړيږي پنځم نمبر ومن ان يكون بلسانه عينا په جبه باندې بداوه کوي باقاعده عينا مطلب د خپل به کوي دا ان شاء الله د یو مسله را روانه ده او بلکې موږ مخکې ویلي و خصومت کې غستاو زین کې وی او امام سے وی په خصومت کې با بل څوک د ځان د لپاره وکیل نه جوړي حق درې ورځې نه زیات په سفر کې زین کې وکنه یا پرد نشینه خزینه به بل څوک وکیل جوړولې شي او یا ورته د خصم د طرف اجازه شي هم ویلو صاحبانو رائے دا چې مطلقاً یو سره خصومت کې بل ځان لا وکیل جوړولې شي وکالت کې دا خبره کړې و یادم ده کنه او موږ ویلو فتوا د صاحبانو په قول معنی ده برحال دا شرط امام صاحب د مسلک موافق او عندهم ليس بشرط شپږم نمبر منها مجلس الحكم کوم ځکه چې فیصله کیږي یعنی د حاکم مجلس الته بداوه کوي فلا تسمع الدعوه الا بين يدي القاضي قاضي مخه د بداوه وردل کیږي ومنها حضرة الخصم مقابل بدی موجود ویاله دا وسیوی فلا تسمع الدعوه والبينه الا على خصم حاضر خصم بحاضری الله بداوه کیږي او الله بداوه بینه د بینه او باوردل کیږي خدای نه څه استثناءات مشتخ ان شاء الله موین القضات کې به وایو دا خبره بدایي جلد نمبر 8 او صفحه نمبر 411 کې او هغه تعریفونه په صفحه نمبر 416 باندې وکا هم دغه جلد کې مخکې راځي شرایط د صحت دعوی دا کوم عنوان دی د دې دلاندې تقریبا 15 مسلې دي مې څه واوره نو اوله دا چې داوا به هل قبليږي چې مدعا د جنس او د قدر په اعتبار سره معلوم ذکر کی دویمه مسله کچری منقول اشیاء او مدعا او د مدعا علیه پلاس کیو منقولی اشیاء مدعا یادوکا او د مدعا علیه پلاس کیو نو مدعا علیه تبوایو دعوی زیت دغه شی حاضر کا چې باقاعده ورته مدعی اشاره کوي دغه شی د پلان کې سره چې ور سره د ازما دی رسی بی لنډه د منقولی اشیاء با مدعا علیه ځان سره زید دعوی ته حاضری درم او که دغه شی نو موجود و لم تکن حاضرتا ختم هلاک شوه دی یا نور څه چل شوه دی نو به قیمت ذکر کی مدعی چې پلان کې معنی می پلان کې شی دی د دومره پیسو دی ځکه کله چې یو شی اشاره سره نه معلومیږي نو هم تور قیمت دغه معلومواله کوي اوس غنم دي مختلف قسم دي نو که یو قسم دی حاضر کو چې دا زما دي هو ټیک ده کنو نو قیمتونو سره پته لګي چې کوم قسم غنم یادي څلورم نمبر کې وسله بل معنی داو د عقار او کې غیر منقولی اشیاء داوي نو مدعی له بکار ده انه فی ید المدعى علیه یو بداوي حدده یو بکی دا کم زمانی داوا کوي د دې به حدود بیانې دغه زیادومه څلور طرفونو ته به حدود بیانې یو طرف ته د پلان کې زیاده دغه به باقاعده نو مخلي دغه به د پلان نو مخلي دغه به د نکملي او څوک چې نه نکنو مینه دي ضروري خو صحیح رائے ده چې دغه سړي په نوم سره دغه تعین کېدلو بس کافی ده الکه شمال طرف ته د زبیر مولوی صاحب زیاده جنوب طرف ته د ارشد زیاده او مغرب ته یوسف زیاده او شمال تر عمران زیاده دا سی بابا قاعده وایي څلور وړه حدود مدعی په داوا کې البته موین القضات کې لیکلي دي کدري دلتم دي تقریبا لاندې یکتفى فإن ذكر ثلاثه حدود يكتفى به عندنا کدري حدود ذکر کړم کافی دي لاندې شته خاصه کې او الته بدالي کړي توجه جي کدري حدود ذکر کړه کافی دي خدا اعلی چې څلورم حد ذکر نکي اذا سكت عن الرابع اوس کدري حدود ذکر کې او څلورم هم ذکر کې او پکې خطا شي نبه بدا داور دي خبر پوه نه شولې اما اذا ذكر الرابع واخطا لا تصح الدعوه امين ان شاء الله من الغزات کړه لراشي نو یو دا چې حد به ذکر کی او دویم
دویم به ورسره دی چې فی الحال دغه غیر منقولي اشیاء په قبضه د مطالعه کې دي دوه. دریم دا به ورسره وزیت مطالبه کومه زموږ شرایطو کې ویلي دا وی شرایطو کې پوه شولې به. پنځمه مسله په دې عنوان کې کچري د حق دعوه وي. حق معنا یعنی دین وی دین. اول نمبر غیر منقولي به منقولي په باره کې ویل حاضرۍ به کې خېلې وي به غیر منقولي شو هغه کې مل حد به بیانې. اوس چې نه منقولي نه غیر منقولي یو حق وي مثلا خزه بخوان معنی د دې داوا کې طلاق را کړي نو کده سي دې کې به صرف وي انه يطالبه به دغه حق دا داوا مطالبه کوم د ما ته حاصل شي رسي بدی مخکې راځي. دریم نمبر مسله طریقه د قضا. قاضي چې اوس قضاوت کوي څنګه به کوي دا خو اسانه مسله ده. کله چې دعوه صحیح شي فاذا صحت الدعوه ان شاء الله موږ القضات کې برای شراته د دعوی صحیح کوم احکام دي باغی کې یو دا ده چې مدعا علیه نه به تپوس کوي د سری تا باندې دعوه وکړه دا منی کنه نو فین اعتراف کوي اعتراف وکړو بس فیصله به وکړي یو باغی کې دا حکم. او کوم مدعا علیه انکار وکړي چې ما باندې څه حق نشته نو به مدعی ته وی گواهان راولا نو که گواهان راوستل فیصله به وکړي د گواهانو د گواهی موافق. او که شری مدعی د گواهانو راوستلو نه عاجز شومې سب نبی با او دا ټکی ور سره یاد ساتي. او مدعی دا ویل چې مدعی د قسم وکي ما سره خو سید گواهان نشته دا د قسم وکي چې د مال زما د حق نشته دا مطالبه کې لازمی ده ښا یاد ساتي. مدعی با مدعی باندې قسم علی چې مدعی د قسم مطالبه وکي وطلب يمين خصمي نوس استحلفه عليها په دې داوا باندې به قاضي قسم والی ورسېدلې په نور خبره راضي خراته. او که انکار قسم نه کول نو به انکار سری او کو غیر سری معنا لا اقر ولا انکرو کا باب فعل لده نو به وي څه حکم به وي قید به کو. امام یوسف رحم الله وي قید به کو ترڅو پوری چې جواب نه ورکړي یعنی یا صفا اقرار وکي او یا انکار وکي د قسم نه. افتون چې دا باب د قضاوت کې هم تور د امام یوسف څخه بقولي بهرحال مخکې راځي. دا یو مسله شوله په دې عنوان کې دویمه مسله وان قال لي بينه حاضره وطلب اليمين وليس مدعي والمدعي چې ما سره گواهان شته حاضر دي خو ته شکار دی وس هغه په پتن لګي سټي مر راسي قاضي سب دي مدعي نه تقسم والا دا قسم وکي دې مسله کې امام سی وای مدعي نه قسم نه اخستل کیږي ځکه دا خو یو طرف ته د گواهانو د وجود داوا کوي چې گواهان شته کدا مدعي قسم وکي او گواهان رستو به راشي هغه به گواہی ورکینو به ورته یو قاعده ده چې کله د مدعي سره گواهان نه او مدعي قسم وکي انکار مانی هغه نه پس گواهان راشي به هم د مدعي قسم له اعتبار نه د گواهانو د گواہی موافق به فیصله کیږي. نو که اوس تاسو له وی چې زما د مدعي ته قسم ورکا تاسو توجه وکړه دا غلطه کوي ځکه که قسم وکي او به گواهان رستوراشي نو قسم مانی سي قسم وکړو ودې کې مفتابه راځي کوم القول الصواب لیکلي غدا ده چې دا کوم مسله کتاب کې ذکر شول دا هغه صورت دی چې په خار کې گواهان یادې چې خار کې ما سره گواهان دي راسي به نو به بعد امام سب دې قول باندې فتوا ده مدعي ته قسم نه ورکو او کچري مدعي علما سره گواهان را سره دي کوم خار کې دا قصه چارو واغې نه علاوه بل زیات کو الته گواهان دي مثلا په خبر کې قضاوت شروع دی دوی چې اسلام آباد کې ما سره گواهان دي او قاضي سي مدعي نه قسم والا وس به تیلی پوهه شولې به دریم صورت پدې کې مجلس ته قضاوت کې دی چې دلته ما سره گواهان را سره دي او قاضي سي ته به وي مدعي نه قسم والا نو بده کې ټول اتفاق دی مدعي نه قسم نه لي څو صورت شو
که مجلس ته قضاوت کې دی چې ما سره گواهان دي او نه پیش کوي به هم وي قاضي صاحب هغه به گواهی پتن لګي سټیم کوي ته د مدعی نه قسم والا ټول اتفاق دی مدعی نه به قسم نه الو او که د خار نه بار وای ما سره گواهان دي به هم مدعی نه قسم والا به ټول اتفاق دی قسم به مدعی نه الو او که خار کې دی امام سی وای مدعی نه به قسم نه الو صاحبین وای الو به امام سی په قول باندې فتوا ده تاسو پوه شولې مخکې راځي دریمه مسله الکه که مدعی سره مدعی قسم نه انکار وکړو قاضي سے مدعی ته ویل گواهان راوالا نو ور سره مدعی ته ویل قسم وکا هغه قسم نه انکار وکړو اوس بس کوي مدعی ته دوباره قسم ورکړي چې واست قسم وکا زمونږ د حنا په بنسبت مدعی ته قسم نشته بس کله نه چې مدعی انکار وکړو رستم مسله روانه ده فیصله وکړي به څلورمه مسله د مدعی گواهان له اعتبار وی کلمه سبدا ځین کې کېنه مدعا گواهان په چا مانی دي مدعی باندې نو که مدعی گواهان پیش کړل به اصل کې ملک په دوه قسمه مانی دي یو ته ملک مطلق و یو ته ملک مقید و داوا د ملک په مدا په دوه قسمه ده داوا د ملک مطلق داوا د ملک مقید داوا د ملک مطلق دا چې زه داوا وکم دا کتاب چې د ازما دي سبب ذکر نه کوم ول ازما دي او داوا د ملک مقید ویم دا کتاب چې ما سره د ازما دي ما خسته دي ما ته میراث کې ملاو شوی ما ترشد مفتو کې را کړی هبه کړی دی راته دې ته ویل کېږي داوا د ملک مقید نو اوري چې کله داوا د ملک مطلق وا په دغه صورت کې به د مدعی گواهان په دې خبره چې دا د ملک دی قبلوي ویخه پوه شولې په دا قاعده در نه یې نشي او الټم ویلو یار په ملک مطلق کې به صاحبیت چې دی کنه مدعی چا بلاس کې چې شي دی میسب دا گواهان بنمونو ځکه دا خو مدعی دی الټا وختي ملټو ویله مخکې راځي ولا تقبل بينه صاحب اليد في الملك المطلق دی بل د دې کوم مقابل صورت دی سره روان دي پنځمه مسله اماغه واپس قضاوت ته خبره لاړه مدعی د یمین انکار وکړو نو قضا عليه بالنقول قاضي بدد د انکار مطابق فیصله وکي او د کوم شي داوا په مدعی کړي ماغه په لازم کی شپږمه مسله کې قاضي ته آداب بیانېږي قاضي صاحب له پکار ده چې مدعی ته وي الکه قسم کې نوې کا کني دا کوم داوا درمانی کیږي دا درمانی لازمیږي درې پیره به ته وي عارض علیک الیمین ثلاثا قسم وکا قسم وکا قسم وکړه چې ورته وي لاندې ول سورۃ ذکر کړي وسورة الأرض أن يقول له القاضي أحلف بالله ما لهذا عليك هذا المال فالله مانه قسم وکا چې د پلان کې بتا دغه مال نه دی لازم یو پیر به وي به وي درېم پیر به وي غیر پیر ده او کوره قسم دیونه کو دغه مال درمانه لازمیږي خدا څخه لوازم نه ده که یو پیر انکار وکړ ډایرکټ فیصله کولای شي فإن حلفت وإلا قضيت عليك بمدعاه وإذا كرر العرض 3 مرات نوس قضى عليه بالنقول انكار بوجب بسلوكي سلورم مسألة الاشياء 9 التي لا استحلاف فيها وليس نها اشياء تبايني چاہی کی قسم مدعا علی ما نشتا کنشتره سو اشیاء بیانی نها ووري اول نمبر دی عنوان کی دو مسئلے دی اول نمبر اجمال لے کہ دعوت نکاوی نو منکر معنی امام سے بنس قسم نشتا یو سړی په خزه باندې داو کی چې تزما په نکاح کې خزه انکار کوي نو بسړي گواهان دي کې گواهان ورسره نو نکم منکر خزه د باغې باندې به قسم نشتا یا خزه سړی ته وي چې تزما خاوني او سړی انکار کوي نو خزه باندې گواهان دي کې نه سړی باندې به قسم نشته لري د امام سے برای دا دویمه مسلې ترا شټوله د ذکر کوي تفصیلا دویمه د دې عنوان دویمه مسله ولا یستحلب فی النکاح د دې مثال ذکر شو اندغه شان رجعت بس سوره ادعت عليه قبل انقضاء عدتها
انه راجعها فی العده عدت کې وتا خزه داو کې اول خزه یاد کوي چې دی خاون ما ته عدت کې رجوع کړی دا یا خاون داو کې چې خزي تا ته چې ما کله طلاق درکړې و عدت دي تیرو ما ته په کې رجوع کړی و نو مقابل انکار کوي منکر معنی امام سے وای قسم نشته صاحبین وای شته او دریم نمبر په کې فائدہ کړه الفی فی الاله اله کې رجوع کول مولی چې ده بعد انقضاء المده دا وی چې انه فاء الیها فی المده تاسو نور مسله معلومه ده څلور میاشتو کې کشري رجوع کې به خو طلاق باین واقع کیږي نو مولی وی چې ما خو رجوع کړی و خزه انکار کوي یا خزه وی رجوع کړی و دا مولی انکار کوي بهر صورت منکر معنی امام سے وی قسم نشتا او به څه شو درې څلورم رق ده رق صورت بسنګي یو سره په یو مجهول سړي باندې داو کی چې داس ما غلام دی او غي انکار کوي نو بده گواهان دي کنو هغه باندې قسم نشته امام سی وای صاحبین وشتا یو مجهول سړی دی هغه داو کی چې پلان کې ازما مولا دی او هغه مولا انکار کوي زدي مولا نه ما دلته امام سی منکر باندې قسم نشته خجی شپږم نمبر پنځم نمبر استیلاد یو وینځه داو کی چې انا ام ولد لمولای خپل مولایات کی زړه د ام ولدای مزي وته کړي ما مانه بچي پیدا شوی او به دوام کړي و چې د زمانه دي لہذا زړه د ام ولدای ما او مولا انکار کوي نو بده معنی گواهان دي کني مولا باندې به قسم نشتم دغه شان الټه کولم شي شپږم نمبر نسب ده وصورته فی النسب یو سړی دا په مجهول سړی وکي چې داس مازوی دی مجهول ماشوم معنی او غي انکار کوي یا یو ماشوم دا وکي سړی بل سړی باندې داس ما پلار دی غي انکار کوي نو منکر معنی امام سے وای قسم نشته ورسېدلې پی څو شو شپږ شو کنه نمبر ولاده خجی ولا یو سړی داو وکي دا پلان کې سړی چې دی دا زما آزاد شده غلام دی او هغه انکار کوي چې تا نه ما آزاد کړی نو هغه مدعی باندې گواهان دي او عدم گواهانو په صورت کې مدعی من امام سے وای قسم نشته دغه شان حدود او لعان د حدود خلی دغه مثال یو سړی چا باندې داوا وکي چې د زنا کړی دا توجه جی او گواهان رانه وړي نو چا باندې چې د زنا داوا د مدعی هغه باندې قسم نشته دا خو د حد خبره شوله همدغه شان د لعان مسله د محکمون ویلی یو سړی په خزه داوا وکي زنا یې کړی دا گواهان رانه ولي د پوره لعان کیږي دا سند چې څوک وکي منکر دی هغه باندې بدی یعنی خزه باندې دی قسم راشي پوره د لعان طریقه وکيږي تاسو ورسېدي البته دا حدود او لعان کې ټول اتفاق دی چې دې کې به مدعا علیه ته قسم نو ورکول کیږي او د نور مسلو کې وګورئ وقال يستحلب في ذلك كله الا في الحدود واللعان ما څوک حدود او لعان مت کړیو کنه صحیح ده او فتوا چې د یاد ستې د صاحبانو په قول معنی ده پنځمه مسله احکام داور رجلین دو کسان کچری داوو وکي دغه احکام را تبیني او دا مسله تقریبا چې اتلسو مسائل او جزئیات باندې مشتمل ده نو ورته کېږي اول عنوان داور رجلین الملک المطلق دو کسان د ملک مطلق داوو وکي ملک مطلق هم ویل او کنه چې سبب به ذکر نکي او پچا په درمګړي معنی مثلا ازم داوا کوم چې د ارشد سره کوم کتاب دی د ازما دی مې سبم داوا کې د ارشد سره کوم کتاب دی د ازما دی ول ازما دی یوم سبب ذکر نه کی ملک مطلق دا وای او مې سبم گواهان پیش کې وزم گواهان پیش کوم نو کتاب ولا فیصله کړی د چې دا دوړو مینس کې به دا تقسیم شي په ځکه کتاب دی په کوم باندې دا شوی نیم بزما شي نیم به مې سب شي خود دې مولوی سب مختلف صورتونه تاسو ته لګ راشي
دا کوم وسم کوم ذکر کړه دا اعلی ده چې دواړه د ملک مطلق دا وو کې مې سی وي کتاب د ارشد سره چې د ازما ده زویم ازما ده او نه دا تاریخ ذکر کی چې کله نظما ده او نه ذکر کما رسې بدی یا دواړه تاریخ ذکر کو یو تاریخ ذکر کو یا زه تاریخ ذکر کوم مې سی بيزي یو ذکر کې او بل ذکر نه کی دا غو صورت خبرې دي ښا تاسو لاندې راشي ولا تاریخ معهما او كان تاريخهما واحدا اوس بده کې بل صورت کوم دغه کتاب د مې سبو ازما دي زویم دا کتاب زما دي او زم گواهان پیش کوم مې سبم گواهان پیش کی نو د چا گواهانو چې وقت مقدم یادول او غیله به اعتباري زیو چې دا د 1 جنوري نه دا شی زما دي مې سبو ازما د 10 جنوري نه دی نو کتاب به ما ترا کوي زه څټم کې داوا کوم هغه کې ما سره مې سم مقابل نه دی تاسو په نه شولې بي دا ور سره دویم صورت ملګری شو او کوس دواړه تاریخ بیان کی وای یو تاریخ بیان کی او بل بیان کی نو به بچو کومي ما تاریخ مام گواهان را وصل مې سم را وصل زما گواهان ویل چې 1 جنوري نه ده دي او مې سب گواهان دا خبرونه کړل چې کله نه ده مې سب دا کتاب نو فی بینهما نصفانی امام سے بنسبت دوړو په مینس کې دا نیم کیږي او امام یوسف سے ابراهیم والله وی چې تاریخ بیان کړی دی د چا گواهانو غلبه ورکو او امام محمد رحیم الله وی چې تاریخ نه دی بیان کړی غلبه ورکو پدې وای شو لیکل مخکې راځي تاسو په دې سوره مسله باندې ورسېلې دا باس چاو شو د ملکی مطلق او نووري ګوره ارشد سره کتاب دې مې سه بو ازما دې زویم زما دې سبب ملک ذکر نکو زم گواهان راولم مې سه هم گواهان راولي حکم د کتاب ولدا ولګو د کتاب بعد دوړو ترمنځ نسب وی خدا کوم صورت دی چې نظما گواهان تاریخ بیان کی او نه د مې سه والا یا زیات کوم ما تاریخ نه بیان کړي او مې سه هم نه یا تاریخ دوړو بیان کړي یو د دوړو غيو شان وی اسم ویلو کنه او یا د امام صاحب درای موافق یو تاریخ بیان کړي یو بل نه بیان کړي نو که چری تاریخونه دوړو بیان کړي او د یو اسبق د بل مؤخر او اسبق حالته به ورکو مخکې راځي دغه مسله خو ولې چې دا اوله مسلم چې کوم ویل په دې عنوان کې د سره د مو چې دا یو شی دی چې اشتراک قبلي لکه کتاب اشتراک قبل اول کدا ټکي وسره ولګوي وان ادعى اثنان عينا والمدعى به چې يصلح اشتراكا هيك صلاحيت د اشتراک وی وكل واحد منهما يزعم انه له اقام البينه قضي بها بينهما دویمه مسله بده کې اوس هم دغه مسله ده زم دا وکوم د ملک مطلق مې سه بیم کوي فرق دا دی چې دا یو شی دی چې هغه اشتراک نه قبلې کا هغه یو زنانه ده زم د ازما خزه ده او مې سه بو ازما خزه ده رسې په دې باندې نو دوړو گواهان پیش کړ دلته وی لم يقذ بواحده من البينتين فیصله باندې کی دا دلته وی فیصله بر سره کینا تاسو خو نشئ ویل چې دا بس داخل زره دواړو شول نسب دا اشتراک نه قبلې نو اوس به څه کو خزیله براشو ترته وې د چا خزای د خزي قول له اعتبار ورکو تاسو بدل چې ما مې سب داو کو خزه به څوک یادي اوس ما به دې په مې سب څه کوي نو که څوک یاد کوم داغه به یو کوي څوک یې یاد نه کوم نو به دا خزه به د دواړو نه جدا کی دا څنګه چې وتی کوي خو دې غر کړو دا ولي مولي سبلان دي قاعده لیکلي ان النکاح مما يحكم به بتصادق الزوجين نکاح باندې خپل فیصله کیږي چې زوجین د یو بل تصدیق وکي نو چاله چې مخزي تصدیق وکړو بس خبره ختمه دی عنوان کې دریمه مسله دو کسانو دا وکړه ما مې سی بي خدل ته ملک مقید خبره ده مخکې ملک مطلق او اوله مسله کې کنه زم دا کتاب چرشت سور سره دی غلام مثال ورکړی د ازما دی مې سه وې د ازما دی او زم چې ما درشد نه خسته دی سبب ذکر کوم مې سه وې ما ته خسته دی مې سه بم ګوان را ولې زم را ولم نو اوس به څه کوم اوس دواړو ته اختیار دی اشتراک قبلی
دوړو تم اختیار دی که بدی راضي کیږي چې نسب بده یو شي نسب د بل شي او کنه نسب نه راضي کیږي بس قصه دې پری دي نو پوه شولې په مثلا زه ما د ارشد نه کتاب په 100 روپے غسته مې سه وې ماته غسته دي نو ماته به قاضي وې ګوان دوړو راوستل 100 روپے ورکا 50 روپے ورکا کتاب دې نیم شو دا شان مې سه ته وې او کني بس پرې دا 1 روپے مو ورکاو قصه ختمه اوس دې دوه صورت جوړیږي دا کوم څلورمه مسله په سر روانه ده دینه مخکې تاسو دا کې لګو ګورئ چې قاضي فیصله باقاعده وکړه چې الکه دا کتاب نیمستا شو مې سه ماته وی نیمستا شو د دینه پس ما ویل زین علما مې سه به اوس مال ټول راکې نو حق نه جوړیږي راسي په ځکه د نیم فیصله شوی د نیم بوړي هغه د بار باقاعده به دوباره دا وکا او کچري فیصله لا قاضي نه کړو زه د صبردار شوم هغه نه بس قاضي فیصله کین اوس په ټول مې سب لور کوي پوه شئ وګورئ فاذا قضى القاضي به بينهما ورفصل وکړه ول صورت فقال احدهما لا اختار لم يكن للاخر ان ياخذ جميعه دینه بل صورت لاندې راوته دي په دې عنوان کې پنځمه مسله پنځمه ده کنه پنځمه دلته ته درې قرائن بیانې توجه جی د ترجیح د بار درې قرائن پای کې یو سبق تاریخ دې کوم چې مخکې ذکر هم شو دو کسان داوا وکي گواهان پیش کی د چا گواهانو چې سبق تاریخ بیانول او غلبه دا شی ورکو وان ذکر كل واحد منهما تاریخا فهو للاول منهما او وجه ما تاسو ذکر کړی زه چې په 1 جنوري زماو گواهان د دې گواہی ورکی مې سه وای په 10 جنوري زماو گواهانی گواہی ورکی نو ماته به ذکر کوي سټیم چې ما دا وکولا وخت ما سره مقابل نو موجود او مې سب سټینګ بداو کې تر سره مقابل شته زور صحیح مګر نه رسي نو سبق تاریخ د ترجیح او صورت شلو قرینه شولا دویم قبض مې سب او ازما په یو شکل انجه د زمم د ازما دي مې سب و ازما دي نو د چا په او گواهان نشتره یشتره دواړو سره د چا په قبضه کې چې مغلبه ورکو هغه به د ملک مقید خبرې مونږ ویلو کنه وختي چې ملک مطلق کې بد مدعا علیه د چا بلاس کې چې گواهان نه قبليږي او یا داسې فرض کې چې سره گواهان شته نه ولا مذکر تاریخا ومع عهدهما قبض فهو اولى به ابا اولى به نو دیم قرینه القبض درما قوت عقد دو کسان دا وو کې اوس وګورو عقد د چا قوی دی غلبه ورکو مثلا زموږ د ارشد سره کوم کتاب ور سره دی دا زما دی ماته اخیسته دی مې سه بو زما دی ماته هبره کړی دا او قبضه هم را کړی دا دواړه گواهان راولي یو سرم تاریخ نشته دی ځکه که تاریخ چا سره ور سره تاریخ چا بیان کړي او د چا غصب خو به غل ورکو کنه نو اوس به کوم ولای شراب ولای که هبه وای شرا ولاده ولی مونږ چې موږ به د سفرس کو چې یو د هبه دا وکړه بل د شرا وکړه نو شرا نه پس به نور څه شرایط نشته او هبه نه پس د تاموالي د برابر شرط مشته چې قبضه ده د څټم چې داوی کېدل یو د هبه کوله بل د شرا ولا قوي هغه تام و او هبه ولا غیر تام و قبضه خرص راتله نه پیږي په دې عنوان کې اتمه مسله یو د شرا دا وکي زوی مچ د ارشد سره کوم کتاب دی دا کتاب زما دی بل خزه وای د ارشد سره کوم کتاب دی دا زما دی لکه دای ما ته په مہر کې را کړي په دې ما سره نکاح کړي دا اوس به څوک اوس برابر دي ولی مونږ چې دواړه عقدونه تام دي ښا قبضه دواړه یو شان دي مہر کې امدا کار دي څنګه چې متعین شي او ته په مہر کې یاد کې هم د خزي شي اگر کله قبضه نه ورکړي شرا کې چې کوم شوالی قبضه او تنه ملاوم دا مشتری شي ښا دواړه برابر دي دا ضابطه وختي ما بیان کړل عقد الشراء لا يوجب الملك بنفسه وعقد الهبه لا يوجب الملك الا بانضمام القبض وختم ویل کنه نه هم مسله په دې عنوان کې تاسو لږ ګورئ
یو کس داوه د رهن او د قبضه وکړه او بل له هبه او د قبضه وکړه نو رهن باولای ما ویل دا کتاب د ارشد سره ور سره دی دا ما سره پرهن کې دی قبضه هم را کړی مې سه وای ماته هبه کړی قبضه را کړی دا نو اوس به څه حکم وي د دې هم دوه صورت لري تاسو متوجي شئ کچري هبه والا د ایواز داوا پکې نه کوي چې ما ایواز هم ور کړی دی نه خالص هبه دا خالص هبه چې دا د رهن بشن قوی نه ده رهن ولا باولای او کچري شرط العوزم پکې مې سه وای چې ما کتاب ما ته هبه کړی ما پکې ایوازم ور کړی ایواز شرط شوی ور کړی مې دی ورله نو به چې کله په هبه کې ایواز شرط شي تاسو ته پته نه به خدای نه به جوړیږي او به درهن نه چې دا اولاد لنډه دا شراب مخه دا صورت وای که یو کس درهن او د قبضه داوا وکي او بل د شرا داوا وکي شرا ولا باولای ذکران کې قبضه ضروری ده منګرهان په باب کې ویلي دي مقبوزا او بشرا کې نه ده کله چې یوم داور یو داوا کوله شراوه بل داوا کوله درهن غلا تام نو قبضه پکې نه و شرا غیرم تام و نو تام چی غیر تام نه ولای پوه شولې به مرحل هبه کې چری قبضه داوا د عوض داوا نه وی نه به رهن اولاد کړه عوض داوا بکی وی نه به حکم د شرا دی نه به هبه اولاده اما اذا كان من اثنين دا خدا اوس کوم صورت ذکر شو د هبه او د دوه صورت می چې بیان کړه دا لو چې یو کس سره کتاب او شرط سره ورسره دي زم ماتي ما سره پرهن کې قبضه کې دی او هغه وی چې ماته هبه کړي قبضه نه دا صورتو اوس که بیل کسانیات کو زوی چې دا کتاب چې دی د ما ترشد رهن کې را کړی دی او مې سي اتا الله آیات کې چې هغه ماته پرهن کې را کړی اوس دواړه پکې برابر دي وهما سواء څو مسلې شولې نه لسمه مسله د ملک مطلق خبره ده به او ما غره تقریبا مخکې منغه حشینه کړم ده دو کسان دي داوا وکي مې سب داوا وکي او زه داوا وکم چې ارشد سره کوم کتاب دې د ازما ده خو ملک مطلق ده نو زه تاریخ بیان کوم مې سب بیان کی زما غواهان او د مې سب غواهان نه چا تاریخ چې مقدم او غلبه ورکو دا مخکې راشي وکړه نو وره وین قام الخارجان خارجان مراد چې د یو په قبضه کې مده شي نشته البینه علی الملک یعنی دا مدعا به شي چې دا یو درېمګړي پلاس کیخه وإذا قام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأقدم أولى پوه شولې به دا وایي دوکا یو لسمه مسله کې د ملک مقید خبره کوي ماغه مسله د ملک بکې څه کوي مقید کوي او زه هم چې دا کتاب د ارشد سره د ماته شرا کړي د مې سي وایي کتاب ارشد سره د ماته شرا کړي دا هر یو گواهان هم پیش کی او هر یو تاریخ هم بیان کی او گواهان تاریخ بیان کی به چا چې تاریخ مقدم والا به ورکو نه رسي په فرق باندې پوه شو دوړو مسلې کې یو د ملک مطلق خبره وا بل د ملک مقید بنو دا ور سره لیکي کې نه به بدل باندې ګډوډيږي دولسمه مسله دم د اولي مسلې په شان ده د دویمه دا وشي ولسمه تیر شو لمخ کې دي لږ فرق به کې دي زه هم دا کتاب چې د ارشد سره ور سره دي د ازما دي ما د ارشد نه اخیسته دي گواهان به پیش کما مې سه وای دا کتاب زما دي ما ته الله نه اخیسته دي کس بدل شو کا مخ کې زو د ملک مقید خبره خو یو کس یادولو چې ما ویل چې ما د ارشد نه اخیسته او مې سه ویل ما ته اخیسته اوس بیل کسان دي نقول وإن أقام كل واحد منهم البينة على الشراء من الآخر معنى يعني हर एक ने अलग अलग शख्स से खरीदने का दावा किया वذكر تاريخا دلته بچوکم بھی فهما سوا ادواله برابر دي هر یو ته به اختیار ویني مانی گزاره کیږي او کنه بس پرېږ دي مخکې چې تیر شو دیار لسمه مسله اوس تر اوسه پورې دا تقریبا لسمه یو لسمه دولسمه د درې مسلې وشولې نو دا غوي چې درېمګړي پلاس کې ودواړو داوی کولې اوس راځي د یو په قبضه کې یو ازما دي او د چا په قبضه کې چې نه دي بل هغه وې د ازما دي وإن قام الخارج البينة على ملك مؤرخ
وقام صاحب اليد البينة على ملك اقدم تاریخا نو کان اولا. مثلا ارشد سره کتاب دی زویم دا کتاب زما دی، ارشد سره کتاب دی غوینا دا زما دی، دولو تاریخونه بیان کړه. نو که ارشد مقدم تاریخ بیان کړي عثمان چې ما سره د 1 جنوري دی او ما ته ویل چې دا خو ما زما دی د 10 جنوري نه نبی د ارشد راي له اعتبار وک کان اولا. واقام صاحب اليد البينة على ملك اقدم تاريخا نو کان اولا. خو یاد بساتې دلته بقید لګوي چې دلته ملک نه ملک مقید مراد دی، ځکه مخکې ملک مطلق کې ویلو کنه چې هلته د صاحب ید گواهان نه قبلېږي، نه رسي خبره مانی. هذه مخي رضي. ثلثما مسألة وإن قام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى. تاسو لك برو ګورئ دا یو د داسې شي خبره ده چې هغه دغه سبب چې هغه کې تکرار نه خپل ورپسې مسله کې بیانې. داسې یو شی چې هغه سبب فقط یو پیر کېدی شي. مثلا د ساروي بچی کېدل، نو بچی خو یو پیر وشي بس هغه دقه بچی خو به بل ساروي نشي راوړی کنه. داسې کېدی شي یو بچی دوه ساروي نه راوړي میسب نشي کېدی. نو ګوره مسلې دغه کېده د دې ارشد سره چيلي بچی دی، زویم د ازما دی، ارشد وې زما دی، او زویم چې دا زما د چيلي بچی دی ځکه زما دی ګواهان پیش کوم. ارشد وې زما د خپل چيلي بچی دی او په دې ګواهان پیش کی. نو ګورې بچی د څه خو نشي کېدلی چې د دواړو وغي چې بس مونږ منځ کې نیم کو نیم ساجو نیم دغه شو لکه مخکې مسلو کې تاسې کړي کنه. دلته نه کېږي، دلته به حکم دی چې بس صاحب اليد باولایخه. نو ګورې وإن قام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى. ورسېدلې في وجه سره ګواهان ما سرم دي زما د چلی بچی دی، هغه سرم دي زما د چلی بچی دی، هغه وایي دې کې دواړه برابر شو. ورسره هغه صاحب اليد دی، نو په دې کې هغه اولا شو. پنځلسمه مسله همدغې تفريد تقريبا يو جزئيه داغي په مثل. وكذا النسج في الثياب التي لا تنسج الا مره واحده. هغه کپڑا چې هغه بس یو بیر وړی نه دیو بیر تار جوړ کو کپڑا دی برابر کړه بس دوباره به نه کیږي. لکه بس داسې ونه کیږي چې یو بیر د تار نه کپڑا یاد کوي، تار نه کپڑا دو پیرو هم د یو تار نه کپڑا نه جوړیږي، یو بیر جوړه څه ختمه بس کپڑا شو لکنه. او د څنګه کیږي چې بل کپړم دې دغه تار نه جوړي. ما په خیال ونه رسیدلې یو تار دی هم دغه ټول تار نه یو کپڑا جوړه شو، دغه ټول تار نه بل کپڑا جوړیږي نه جوړیږي. نو سبب کا تکرار نشته رېګه او دغه شان کله سبب فی الملک لا يتکرر. دې کې کوم صاحب اليد مثلا ارشد سره کپڑا د ارشد وې دا ما د خپل تارونو نه جوړه کړی دا او دغه په قبضه کې هم ده. زم چې نه دغه کپړه زما د ما د خپل تارونو نه جوړه کړې زما په قبضه کې نه ده د صاحب اليد چې ابا ولای ورسېدلې. اوس په اعتراض وکړي چې یار ګواهان خو مدعي معنی په کار دي، دلته څه کې دلته مدعي ګواهان ته معنی لکه صاحب اليد خو مدعي کنه. نو لې سبلان دي ضابطه لیکلي وبينه صاحب اليد مقبوله للدفع. د صاحبیت بینه د دې لپاره مقبولې چې دفع وکړي ځکه دا مخبل ما سره چلی بشرا وړه دي دا مخبل تار نه دا کپڑا جوړ کړی. شپاړسمه مسله وإن قام الخارج بينة على الملك المطلق وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان صاحب اليد أولى. دا ارشد سره کتاب ور سره دی قبضه کې زم دا کتاب زما دی ګواهان راول ما دا د میسب ناخسته دی. ارشد وی ما سره کتاب را سره دی دغه کتاب ګواهان راول امام د میسب ناخسته دی. اوس بس وی کان صاحب اليد اولا صاحب اليد باولای پوینه شری په څوی وإن قام الخارج بينة على الملك المطلق. اچھا جدا ټکی منه ویل ما د ملک مطلق داوا وکړه دا کتاب زما د سره دومره ویلی ښا او ارشد وصاحب اليد ارشد چې هغه بینه بیان کی على الشراء منه دا کس نه هم اخستره ته کوم کا سیاده نکانه صاحب اليد اولا
ورسېدلې فی ولسمه مسله وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ أو ما تهاترت البينتان وإن أقام كل واحد منهما دو کسان گواهان قائم کی دو کسان څوک دي کوم چې امغه مسلې تلال شي معنا دي لیکل کړیو ما چې دي دو کسان نو مراد کوم چې قابض دي اغم گواهان قائم کی قابض صاحب الید او چې کوم غیر قابض اغم گواهان قائم کی او څه وایي چې دا مسله وختي ما کړی وخه ما چې تاسو ولورانه مې وکړه زموږ چې ما د میسب نه خسته على الشراء من الاخر او ارشد سره کتاب ور سره دغه امام د میسب نه خسته دي تاسو په نه شولې نو او تاریخ دی وسره نشته نو تهاترت البينتان بینتان بدواله ختم شي نبی بدا شي سره بس حکم شي ما داوا دا به د صاحب ولیت پلاس کې پاتې شوم داغه شو ور مخکې مسله کې دی کې لکشان فرق شپاله ولا شپاله د سیوا چې ما ویل دا کتاب اصله تاسو سره در سره دی د ازما دی به وریکا ارشد وی دا کتاب زما دی او ما د میسب نه خسته دی ناغه ملک شرام په کې بیان کې ملک مقید دی وخت صاحب الیت اولاد یو خو ید دی بل ملک مقید خبره کوي د ولسمه مسله کې دوړ د ملک مقید خبره کوي زما چې دا کتاب د میسر سره د شرط سره در سره دی د ازما دی ما د میسم ناقصته او غوان پیش کما دغه شان رشد وی دا کتاب چې ما سره راسته ما د میسم ناقصته غوان پیش کی تاریخي چا سره نشته دی د دې وخت به بینه د دوړو ختم شي اذا تعارض تساقطا خیرم دی کنه او بس هغه مدعا شي چې دا بده صاحبیت پلاس کې پاتې شي اتلسمه مسله اي او اصل را تبياني مولوي صاحب اصل دا دي چې قوت دلیل له اعتبار ده کثرت دلیل له اعتبار نشته له دو مدعين یو دو غواهان را وصل بل څلور را وصل شل را وصل چا چې ډیر را وستي دي د ډیروالي پوجا غل فیصله نشي کوله د چا غواهان د گواهی موافق دی غلبه فیصله کوي اگر کا غدو دا مشهوره مسله ده کنه چې قوت دلیل له اعتبار ده کثرت دلیل له یو سړي یو آیت د قران پیش کو بل لس پیش کړ یو حکم دی یو سړي لس حدیث راوړو بل یو راوړو نه یو به جواب کوي کني دا یو د غلط په شان دی په قوت کې ها که جواب او تطبیق ولونه کو دا وایي قصاص شپږمه مسله اخري مسله مو کو کړه لنډه ده یو سړي بل باندې د قصاص دا وکی نو د دې دوه صورت دي زمير سب ته وایم چې تاسو ما ورور وجلې دي نفس او مادون نفس مې سب تاسو ما لاس د لازمه کړ دې دراله تا کټ کړي پیږي به قصاص دا وده بنفس کې مادون النفس کې اوس ما سره غواهان نشته دي مې سب قاضي له قسم ور کوي کنه به ور کوي نو وی قاضي به مې سب له قسم ور کوي مدعا لري ته قسم وکړي چې تانه دی وجلې داوی نفس کې او تایلاس نه کټ کړي مادون النفس کې نو کدی مدعا علیه بدی قصاص کې د قسم نه انکار وکوس بچو امام سے وی په نفس کې به بجیل کې واچو د نفس په داوا کې یا به اقرار کوي چې او جدا کار ما کړي نو حد قصاص بشي او یا به قسم وکي یا د سی وایا به قسم نه انکار وکي چې قسم نکوم چې انکار وکړو اوس به قصاص شي او یا به قسم وکي قصه به ختم شي چې دا مان دی وجلې او مادون النفس کې لاس خبره کې التبوس ډایرک جیل ملته بنا چی کې اقرار وکړو قسم وکړو قصه به ختم شي او کې انکار قسم نه وکړو نو هو مقبه وتنور کوي ډایرک به بده ید چکم عرش ته به لازم شي ها قصاص فهم قصاص سبب لازم شي تاسو به وګورئ در امام صاحب قولو او د صاحبانو رایدار چې دوه صورتونو کې به عرش لازم شي قسم نه انکار وکړو پته لګي پوه شوي کنه ګوره ما مې سم باندې دا وکړل مې سم تازما ورور وجلې دي نفس خبره ده کنه نو ما سره غواهان نشته قاضي به مې سم له قسم ورکی کده
قسم وکړو چې مانه نه دی وجل قصه به ختم شي قسم نه انکار وکړو قاضي به جیل کې واچي یا به اقرار وکړي چې دا کار مې کړو یا به قسم وکړي چې نه مې کړی خبره به ختم شي پیږي امام سی وای او کما دون نفس خبره ولا سره لکټ کړی دی نو بس کچري انکار د قسم نه وکړلو نو ډایرک به قصاص لازم شي او که قسم وکړو قصه به ختم شي صاحبین په دواړو صورتونو کې وای قصاص مساس هیڅ نه لازميږي انکار د قسم نه وکړلو نه په مادون نفس کې قصاص لازميږي او نه په نفس کې قصاص لازميږي بلکې عرش به لازم شي نفس کې به پورا او مادون نفس کې به دغه موافق ومن ادعى قصاصا لغيره فجحد واستحلف فإن كان عن اليمين في مادون نفس لزمه القصاص اصل کې امام سے رائے دار چې کم اطراف انسان دي کنه ادا سی لک اموال وای چې مې سبزما مال هلاک کړی دی او قسم نو انکار کوي نو مال به لازم شي وانك لفي النفس حبس حتى يقر او يحلف اقرار یو کو قصاص په یو کوي قسم کو قصه ختم شي وقال ابو يوسف محمد رحمه الله يلزم والارش فيهما دول کې بارش لازم شي